अस्सलाम वालेकुम। नन چې کوم ټاپک ته موږ شروعات کوو پرسنټیج نه، چونکې دې نه مخکې چې شوره ټاپکس و کوم موږ بیسک میتھمیټکس کورس سٹارټ کړی و هغه په اردو چې و ډېرو ملګرو دا ریکویسټ و ځکه چې کې پي کې ډېرو ملګرو ته بیا چې کله موږ اردو چې لیکچرز کوو یا هغه کوو ځکه چې پښتو سپیکینګ یا پښتو ویللو علاقه ده، بیا دې پاره دو ته لږ ډېره مسلې خاص کر چې کوم موږ اے ټي 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 یا داسې بیکګراؤنډ وال کوم کینډیډیټ سي چې دو آرټس بیکګراؤنډ ده یو ته مسله پیش کېدله او دا کورس چې دا خو واضحه ده چې دا خالي ان ټي ایس ټیسټ لپاره موږ نه ده شروع کړی بلکې چې چیرې تاسو کمپیټیټیو ایګزامز یعنی نوکریو لپاره چې کوم جابونه دي یا دخلو لپاره دي یونیورسټیو یا نور هغه شی دې ته جو تاسو ته به په بیسک میتھمیټکس کورس چې دغه چې کوم ټاپک باندې موږ سیریز شروع کړی ده دا به مخ ته تراجي و دی چې اکثر چې چوره موږ ملګري دي دو ته ډېره زیاته مسله یې پیش کېږي په دغه بیسک میتھمیټکس کورس چې نو چې کله موږ نوټس په دا ټیسټ پریپریشنز یا ټیسټ تیاري لپاره کوم موږ نوټس تیار کړي وو بیا ډېرو ملګرو دا درخواست وکړو چې یار دا کوم بیسک میتھمیټکس کورس ته د ریاضي کوم کورس ته چې ټیسټو چې راځي دې لپاره که داسې ویډیو چې پروګرام شروع شي چې بیا به موږ ته لږ سوقه او موږ به په دغه شي باندې لږ عقل خیزي ځکه چې ریاضي یو داسې مضمون ده چې عام موږ نوټس نه ډېر کم زده کوی سو یا بکس نه چې موږ ته برای راست یو ټیچر دا شی وښیي بیا موږ لږ سوچ یا عقل په وخیزي اوس دې لپاره موږ چې کوم تیر ټاپکس و کوم تیر موږ لیکچر یې اخیستی دي هغه ډېر ملګري که کوشش وکړي په دې به وپوهېږي خو که یې چې مسله وه هغه به هم واپس بیا پښتو چې هم موږ واخلو خو تاسو ته یو درخواست ده چې پرسنټیج ته تلو نه مخکې دغه چینل چې د کوم تاسو لګولی ده دې چې پلی لیست ته لاړ شو والته ان ټي ایس بیسک میتھمیټکس کورس په نام باندې یو پلی لیست پروت تار خلاص کو هغه لیکچر یې تاسو وګورو ځکه چې چې خاص کر فریکشن او ډیسیملز چې کوم لیکچر دي که نه اشاریه او بټه ولې هغه خامخا وګورو ځکه چې تا نه یې زه بیا پرسنټیج باندې تاسو دماغ چې دی هغه ډېر ټیم وغواړي چې تاسو دماغ په خیزي لپاره ضروري ده یو خو هغه نه هم ټیسټو چې ټیچینګ ټیسټو چې هغه نه هم کوېسچن یې راځي په تاسو ته ډبل فایده ده هغه به مو کور سي ورسره به پرسنټیج ته تاسو تیار سو تاسو عقل به په خیزي اوس موږ پرسنټیج طرف ته جو پرسنټیج چې دا موږ د نام ته اول ګورو چې دا دغه نام نه مراد څه شی ده بیا موږ په د پرسنټیج چې کوم ټاپک ته کوم موضوع ده په دې باندې مو ډېر پخلی عقل وخیزي اوس پرسنټیج چې کوم نام ده عام موږ اصل چې دغه حصې نه د نام دغه حصې نه ښه کوشلی موږ شوای سو چې دا څه شی ده سینټ چې دا سینټ انګریزي چې موږ سو ته وایو سو او پر موږ دې ته وایو چې سو نه موږ یوه برخه راواخلو بیا به موږ وایو چې دا په سو باندې دوره برخې دي یا سو نه موږ دوره برخې راخیستې دي لا که تاسو فریکشن چا زده یي هغه ته خو به سوچ ورځي که زده مو نه وي فریکشن ورته زده کو فریکشن چې موږ دا بټه لیکو یا دې ته وایو بار فریکشن بار دې چې پاس دا نمبریټر او دا ډینامینیټر ده اوس پرسنټ موږ سره اصل چې پرسنټیج چې دا یو فریکشن نه موږ سره کسر د موږ سره چې چې به تا سره ډینامینیټر چې سو خامخا ضروري دا کیسه زده کو چې سو به تا سره خامخا ضروري او نمبریټر چې اینی نمبر ته اخیستی سي اوس پرسنټ نه مراد موږ دا پر چې دا به اوس موږ په بټه دلته ظاهرو سنټ چې دا هغه تاسو ځکه چې سو ده پرسنټ په مطلب به ته اوس پوه شئ چې کله موږ په عام زبان چې وایو 2% دا نشان به تاسو مخ ته زده کړو چې دې نه موږ چې مراد ده 2% بیا دې نه مراد موږ دا چې 2% یا داسې موږ ورته ویلی شو چې 2/100 دا موږ داسې وکړو چې یو څه شی موږ اخیستی چې مقدار مو اخیستی او هغه موږ 100 برخې کړو او هغه نه 2 برخې راواخلو بیا به دې ته موږ وایو چې دا 2% ده 100 نه مو 2 برخې راخیستې دي او دې لپاره یو فیګر باندې لږ موږ دا شی
تاسو ته زه ډیفاین کوم تاسو به بیا په هغه ډېر کښلي پوه سو دا موږ سره یو فیګر د مثال چوکور یو شکل د موږ سره او دا موږ په 100 برابرو حصو چې تقسیم کړو اوس 100 حصې خو تا سره راغلې اوس دی چې فار ایگزامپل دلته موږ سره دا 2/100 موږ 2 حصې چې دي دا مو دغه شکل نه واخلي دې ته مو رنګ ورکوم موږ دا جان سره وویله چې دا 2 برخې موږ نه واخیستې اوس دا چې کله زه فریکشن چې لیکم بیا به زه لیکم چې ټوټل ما سره 100 برخې دي او دې نه ما 2 برخې واخیستې بیا په دغه شکل لحاظ سره ته وګوره چې 100 چې 2 برخې 2% یعنی 100 نه موږ 2 برخې واخیستې دغسې که 3 موږ واخلو بیا 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% او داسې ته مخ ته اخیستی سي بیا دغه نه مراد موږ دا پرسنټیج لکه دا موږ کوم دې نه حصې واخیستې 10 حصې دا چوره پرسنټیج چوره دا دغه شي واله بیا به دا موږ ورته 10% دې ته به پرسنټیج نام ورکړو اوس چې کله موږ د دغه پرسنټیج بیکګراوند وګورو یا د تاریخ وګورو دا لفظ چې دا پرسنټیج و دغه شي سره به تاسو نوره هم په دغه عقل وخیزي پرسنټیج لفظ چې دا موږ لیټن یعنی لاتینی دا یو قوم ذهین قوم ده په ساینس میتھس چې ډېر زیات کار دو کړی دا لفظ به بار بار تاسو ته په ساینس او میتھس کې راځي لیټن ورډ لاتینی زبان یو لفظ ده پرسنټم این مو دا اخذ کړی ده دې نه مو اخذ کړی ده او پرسنټم مطلب دا ده آؤٹ آف یعنی لاتینی چې کوم زبان ده ای چې پرسنټ مطلب دا ده موږ خو بیا اوس خپل زبان چې مطلب راخذ کوو خو دغه لفظ نه مراد دا و چې آؤٹ آف 100 اوس آؤٹ آف 100 چېرته وایي انګریزي باندې خو بل ډېر پیاړو آؤٹ آف 100 دې ته وایي چې 100 نه یو شی ته راخستی ده فار ایگزامپل 100 مڼې دي اپلز دي ما سره 100 اپلز دي سیبونه دي او دې چې مې 3 اپلز واخیستل 3 سیب ما واخیستل بیا به زه ورته چې 3 آؤٹ آف 100 3 آؤٹ آف 100 دا آؤٹ آف 100 نه مراد ما دا ده چې لکه 100 نه زه چې برخې واخلم اوس 3 اپلز مې راخیستله 3 آؤٹ آف 100 په فریکشن چې به دا شی زه بیا هغه څه شو کوم 3 آؤٹ آف 100 یا دې ته به زه بیا وایم 3% سنټ نه مراد 100 ده اوس به تاسو لږ په دغه ټکي ذهن ختلی شاید تاسو به سوالونه چې دي که نه ځکه چې تاسو لږ تیاري به کړي سوالونه چې داسې ترای سي چې ما سره دا یو فریکشن ده چې فار ایگزامپل 13/75 یا 13/80 دې ما ته پرسنټیج روباسه اوس هغه شي ته لا تاسو موږ نه یو رسېدلي موږ چې کله د پرسنټیج باندې چور وجې ډیټیل سره لیکچرز واخلو بیا به هغه شاید تاسو ته کلیر سي چې هغه اوس هغه چې خو نه نمیریټر چې 100 ستا ده ډینامینیټر چې او نه ماته داسې 100 دی چې ښکاري بیا به دا زه څرنګې پرسنټیج ته به زه بدلوم یا دې نه 100 نه غټې حصې یي کله کله تاسو سره چې ما سره یوه حصه ده 700/900 یا داسې موږ یوه غټه حصه واخیسته او دا موږ که ګورو دا 100 نه غټې حصې دي بیا به دا فریکشن چې موږ ته راکړي او دا به زه پرسنټیج ته څرنګه رسوم ځکه چې هغه ډینامینیټر خو ما سره 100 ده چې 900 ده بیا دې خپل یو پروسس ته په هغه تاسو ډېر سوکه طریقې دي دیولی هغه په طریقو باندې موږ دا پرسنټیج ته بدلوای سو خو ما وویله چې تاسو لکه فیلحال دی چې کنفیوز کېږو ما یخ طرف ته موږ روان یو خو چور وجې به موږ هغه بیکګراونډ چې ده یا شاته کوم ماحول د آب او تر جوړو به پاسه په دغه شي باندې ته عقل خیزي اوس دی آباده دلته ما یو 2% سره نشان ولګاو چې ما ولیکل 2% دا نشان چې شاید دا هغه ته اوس دې ته راځو بیا به موږ چې کوم پرسنټیج انټروډکشن ده هغه به اختتام ته ورسېږي دغه نشان نه مراد موږ هغسې ده 1/100 مراد مو ده دې نه لکه ما ولیکل که نه 2/100 یا 2% اوس
دا کچیر تاسو شاته فریکشنز ارځئ دا فریکشن موږ داسې لیکایو دا فریکشن بټه دا اصل چې که نه کسر ده دا موږ داسې لیکایو 2 ضرب 1 بٹا 100 دا چې زه واپس ضرب کوم 2 ضرب 1 2 1 2 اور 100 به ډینامینیټر چې راځي هغه 2 بٹا 100 راځي خو دې نه زه هغه خپل مطلب خبر ارباسم دا چې کوم دا 1 بٹا 100 1 آؤٹ آف 100 100 نه یوه حصه یا 1% دا موږ یو نشان ته بدل کو نشان موږ سره دا ده اوس چې چېرته تاسو ته په سوالو چې راځي چې دا نشان راځي دی نه به مراد موږ چې شی 1 بٹا 100 یعنی 1% ونه مراد ده دی نه اوس چې 2% لیکلی دی نه مراد موږ دا 2 ضرب هغه پرسنټ چې دا خپله یو قیمت ما ته وشو چې یو مخصوص قیمت ته دا نه بدلیږي او نه کمیږي نه زیاتېږي دا به هغه 1 بٹا 100 2 ضرب د نشان په ځای هغه خپل قیمت ولګوه 1 بٹا 100 یا 2 ضرب 1 نه 2 بٹا 100 2% هغه شاید تاسو سره بیا راشي خو دا مختصر کولو لپاره وګڼه یا موږ ته چې بار بار د بټه لیکل دی نه جان خلاص کو دې پر به موږ همیشه دا پرسنټیج نشان چې دا به مختلف پرسنټیجز چې تا ته راځي 20% 75% دې نه مراد موږ بیا واپس هغه د 75% د نشان موږ داسې وایو پرسنټ 75% که ضرب کولو نه جان خلاص بیا څه وکړه طریقه ده 75% داسې وایو او په لیکلو چې داسې لیکاسي 75% دا د دغه نشان دی یعنی پرسنټیج چې اوس کوم نشان دی یا سمبولیکلی زه ظاهروم نشانات علامات چې زه ظاهروم زه به دا نشان دی ته لګوم دې ته موږ وایو پرسنټیج نشان صحیح ده نن فلحال په دغه باندې موږ وړوکی هغونه یو هغه واخیسته چې تاسو سټارټ اوسي او بل دا لیکچر یې موږ ډېر ډیټیل ته نه بیایو ځکه چې دا ان ټي ایس ډېر واړه ټاپک چې دي په دې ایم سی کیوز راځي او دا چې زه تاسو ته غنټه نیمه په دې لیکچر اخلم تاسو هم ورکړو او موږ ته هم به دې چې دا ټایم ضایع کول دي هسې موږ به مختصر لیکچر اخلو چې ځکه چې ټیسټونه کوم دي ان ټي ایس دا ایس ایس ټي کوم اشتهار وار ووته دې بعد به سی ټي پی ټي ډي ام دا وغیره پی ایچ ډي دا روزي او دې چې که چیرې داسې مسله نسله پیش مثال کرونا مسله یا داسې بله چې کومې مسلې دي لکه موږ ټیم چې وحید خان صاحب چې کومو یخ کیسونه کړي وو داسې مسلې نسی پیش بیا به دا ټیسټونه انشاءالله دغه 2-3 میاشتو چې نه نه به دا هر شی دا پروسس به وسي ټیسټونه به وسي لکه تاسو سره کم از کم ځان ته یو ټارګیټ چې ده دا اوس نه چیرته ټیم دې ډېر لګي 3 میاشتې 4 میاشتې ټیسټو چې د لګي خلک پته وایي خو ته ځان ته اوس نه مخصوص یو ټایم چیرته چې فلحال ما سره چې دي 2 مهینې دي اوس 2 میاشتو چې نه نه به زه دا هر شی کور کوم دې پر ځانو ته یو ټایم ټیبل جوړ کو ټایم ټیبل چې تقسیم وکړو چې زه به فلحال د ساینس یو باب ده یا د ریاضي یو ټاپک ته یا دغسې سوشل سټډي یو باب ده ما سره دا به زه په 4 وجو چې یو باب ما ته سیخېږي چې دا زه کور کوم دوره ټیمو ته تقسیم کو 2 میاشتې چې انشاءالله داسې تیاری کېږي چې تاسو به 80 نه زیات نمبر راشي او انشاءالله په چکیړو به هم او دې ته زړه مه اچوه چې ټیسټونه دا خرچېږي یا داسې الله چې کوم رزق تاسو ته رسولی د موږ ټیم چې ټیسټونه خرچېدل وار شای کېدل خو بیا او ټیسټونه مو دومره کوشلي وکړه چې که خرڅلي وکړه نه هغه نه موږ مخته تلو موږ اکیډمیک او ټیسټو په نمبرو په بنیاد باندې ایجابو باندې وسلو خو خدای رزق مسلې دي خامخا به تاسو ته چې کوم رزق لیکلی دی هغې ته به رسېږو موږ په هغه چې دا به کوشش کول دي که نه کوشش په ښه کوشش کوو دا 2 میاشتې موږ ټارګیټ ما هم ځان ته چېرته و چې دې چې به زه تاسو ته مکمل د ساینس د سوشل سټډي او د میث ورسره انګلیش انشاءالله په دغه چینل باندې موږ سټارټ کوو انګلیش انتهایي ډیټیل سره او دا نه چې زه حرفان مولا یم ما هر شی زده دي زه داسې ما طریقه کار دا ده چې فلحال تاسو ته زه انګلیش سټارټ کوم ما خپل والد صاحب ایم انګلیش ته او ښه قابل ټیچر تېر سلی ده خپل علاقې چې هغه نه او بل نه داسې مشورو هغه باندې دا شی چې ده دا به موږ ورو ورو کور کوو او انشاءالله په دې به هم انګلیش باندې به هم موږ دلته لیکچرو سیریز شروع کوو یا نور دغسې کوم ضروري ټاپکس دي په دې به موږ سیریز کوو او بل دا خبره ده چې
داسې موږ یو ټایم ټیبل ورته جوړو، لایو لیکچر به اخلو، تاسو چې کوېسچنیا به په موږ کوو لایو، او موږ به تاسو ته جوابونه دلته حل کوو درکوو بیا. او چینل ضرور سبسکرایب کوو، ملګرو ته هم ریفر کوو، ځکه چې چوره زیاته فایده د علاقې نوجوانانو ته، بېروزګارو نوجوانانو ته ورسي. دا موږ تاسو لپاره ډېره ښه خبره ده.